سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. درود شریف وایي. مسلسل بیان سو جمعنا ستاسو په مخ کې خو یو بل را روانو نن اتفاق نا دا سی جمعه رااله چې بل سبا پکې اختر ده. عوام طور باندې مسلمانان په دې ورځو کې د قربانۍ سهروي اخلي او بیا د اختر په ورځ په ډېر ذوق او شوق سره لالي. نو نن جمعه کې د هغې متعلق یو څو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول. دا اختر دی. نو عرض او اختر خو د ابراهیم علیه السلام چې خوب یې ولیده او ورته ویلی شو چې ما راضي کول غواړې نو دا بچی دی چې دا ته پې ډېر مینې دا به حلالی. سبا شو بچی راوغوښت ستا او زما هم بچي دي. د اختر په ورځ یې څال جوړ کړی او د ابراهیم علیه السلام هم بچی و. پلار ورته وی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے بچیا ما خوب لیدلی چې زه تا حلالوما. نو ته څه وکړه فانظر ماذا ترى ته مو ګوره او فکر وکړه. بچیا ورته څه ویه دومره غوندې او ورته پلاره تا خوب لیدلی او د پیغمبر خوب دروغ نه وي. د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي. نو چې تا خوب لیدلی نو دا وحی ده او الله درته ویلي. نو یا پلاره یا ابت افعل ما تؤمر څه امر چې درته شوی دی فورا هغه کار وکړه. فورا بچیا ما ته خو امر دا شوی دی چې دا زوی حلال کړه بس فورا دا کار وکړه ما حلال کړه. ته به څه چل کې زه ستجدنی انشاء الله من الصابرین. ستجدنی انشاء الله من الصابرین. اے پلارا زرد چې بیا به مومې ما لرا د خپلې چړې لاندې صبر کوونکې. ته به زما په مرۍ چاړه راکاږي ما به حلالی او زه به صبر کوم زه به هېڅ د لوی اختر ورځ ده. پلار یې دا وایي او زوی ورته دا وایي. اختر خو د دوی و. اختر خو د دې خلک ستا او زما څه اختر. خدای دې ورکه په دا غټه غوا باندې دا زوړ غوایې دې اغستی دی څه چل دی قرباني ښه معتبر مالدار سړی بیا به غوا کې حصه ونیسي. خدای پاک پتا نه پوهېږي. مالدار سړی به یا به په میخه کې صاحب حصه ونیسي د 300 روپو. خدای په دې نه پوهېږي چې ستا وس څه دی او دا کې څه وس دې د 10 ګډانو د حلالولو دی او غوا میخه کې دې حصه نیولې ده په دې خدای نه پوهېږي. وس دې د 2000 روپو د ګډ اخیستو دی
اوا دې غستو د 500 روپو داسې چچوکې خدای دې غرق چې غرق په دې خدای نه پوهیږي. دا قربانای دي چې تاسو وایي چې مونږ به په جنت ته سوات په دې اختر پورې تقریرونو کې خطبه حضرات وایي چې قربانای په ساروی به سړی جنت ته سور رواني. نو پیمانه وایي د 500 په ګډ به تاسو شي تاسو به یو جنت ته به یو سي د 500 ګډوره. پیغمبر خو ویلي دي سمنو زحایاکم سمنو زحایاکم فإنها علی الصراط متاعکم. د قربانې ساروی خسر بوي فإنها علی الصراط متاعکم. دا زحایا به تاسو په پولیس صراط باندې سورلې وي تاسو په پولیس صراط په تیرې نه په دغه ګډورو به تاسو او صاحب او دا کوم غواړي چې تاسو هغه ستې قربانې لپاره وو کا سوار شي کنه چې د تاسو روان کی. زما عزیزانو خدای سره ټوکې مګر خدای سره ټوکې. مسله دا ده چې قرباني په صاحب نصاب باندې واجبي. که یو سره صاحب نصاب نو پیسې ور سره نه وي قرباني په واجب نه و په قرض واغستې د ابراهيم عليه السلام د سنتو د اتباع لپاره او قرباني وکړه. الله به دې کال کې دنه دا قرض خلاص کی او مخې کال لا به غني کړي قرباني به په خپل پیسو اخلي. تاسو پوه شئ عزیزان. فی الحال داسې خلق شته چې غویا یا می خوالي ځان لا او ځای کی یوي سا ځان لا یوي سا مور لا یوي سا پلار لا یوي سا نیالا یوي سا نکلا یوي سا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یوي سا د ټولو انبیاء پر روح باندې. عزیزا قربانی چې سړی کوي او یو قربانی سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره موکي هغه انداز درته اوس بیانول نشم چې د پیغمبر په مخ کې بستا شان څه یو ستا وقت بس. کم خلق چې پوهیږي ا قربانه یو نه کوي هغه قربانه 15 شپک کوي وکړي ځان لکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حساب پکې. زما عزیزان قربانی دا چې د ابراهيم عليه السلام په خواب خیال کې دانه راتله چې خدای ما ته ویلي دي چې زوی حلال کا نو ګینه دا زما د زوی حلال دي چې دا په ګډ بدلای نه زوی ته وستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلارا ما بت بیامو میں د خپل چړې لاندې صبر کوونکې بینی هی دلو اختر سبا دے کور تراغه مور ته وی چې وخذې الله پاک ستاد زوی قربانی غوښته دا خزر په سجده پریوته چې پروردگار از چرتا او زما د غریب د زوی قربانی غوښتل چرتا. خدای دا نظر کرم دې په ټوله دنیا کې په ماو اله سړیا تیار شه خزه در چاړته راکا چاړته خزه پړې چرته وګوره چې د دې لاس په پټاړما پړې لټه و خزه پاکي جامې وروا غوندا سرورتا غړکا رانج ورواج پاکي جامې لمبول سرغړول نور خزه لګیا دي بچي تیارې د اختر د میلو د پارا او د اسماعیل علیہ السلام مور هاجرہ لګیا د اسماعیل تیارې د لالول د پارا اوس دام مور وا او دا پلار دی تو چې دا څو وخت د مور د بچی جامې بدلای نظر کې راځي چې دا جامې به زما د بچی په وینو رنگي سرورته غړای پړې لټای چې بده به زما بچی تړلې کیږي ځکه چې دا لالولو وخت کې چرته لته ونوي چاړه ورته تیرای چې اوس به زما خاوند ابراهيم عليه السلام په دې چاړه د اسماعیل مرای غوسای دام خزاده هاجرہ دام خزاده او زمونږم خزي دام پلار دی ابراهيم عليه السلام او مونږم پلار. جنت دغه څخه خلق ځای دی
عزیزه تیاری کا روانه که مینا عزیزانو عرض داو چې پلار او زوی مینا ته روان زوی ورته وایي چې پلار یو څو خبرې سره کوي. ړومبی خبره دا ده چې ما چې حلالی نو زما خپې لاسونه وتړه، اسې نه چې د حلالولو ټایم کې زما خپې او لاس باندې ته ولګې بې ادبي به وشي، خدای به زما قرباني قبوله نه کړي. دویمه خبره دا ده چې ما حلالی نو خپل سترګې وتړه، ځکه چې کته زما د پاسه د ګوډۍ خي او په مرۍ مې چارک دی او ما سره د سترګې ولګي، نو دا شفقت پدری داسې شی دی چې په حلالولو به دې ړو نه شي، نو خدای به درنه ناراض شي. درېیمه خبره دا ده چې ما چې حلال کې نو زما مور ته بیا داسې مه وایه چې داسې لتې ټکولې او داسې خپې والې، که دې وویلې نو هغه به وجاړي، نو خدای به ترې خفه شي. څلورمه ده چې ما چې حلال کې نو زما دا کمیس ما نه وباسه او دا ځان سره یو سو مور له مې ورکه، ورته وایه چې اسماعیل وی چې تر څو ژوندی نو زما تسلی په دې کمیس باندې. انداز وکړي چې دا خبرې څه وخت کې دی زوی پلار ته کولې چې دغه وخت کې به د ده په ډسه تېرې، دا خو در باندې راغلی نه ده. راشي او ته بېګاله خوب وګورئ چې سبا د اختر ورځ ده او زوی دې حلال کا، او بیا زوی درته لګیایي او ته اورې، نو دل سوزی به زما حاله در معلوم شي، دل سوزی به زما حاله در معلوم شي، کته ما غوندې بې دل او زه دلبر وی. دا خو چې مونږ داسې یو او دا حکم راته وشي او سبا له اختري او زوی تیاروم د حلالولو دپاره، بیا به درته وایم چې اوس یې څومره زور. اوس خو مونږ ته پته نه لګي. عزیزانو مینا ته چې ورسېد دواړه ودرېد. قرآن کریم فرمایي فلما اسلما وتله للجبین. اسلما هر کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد، وتله للجبین، او زوی د لاس او خپو نه ونیو او راوایې شو او خپې لاسونه ورته وتړل او خپل سترګې وتړلې او په مری ورته چاړه کې چړې ته حکم وشو چې حلال نه کې دا مری د اواز کې بسم الله الله اکبر بسم الله الله. تاسو چې قرباني کوئ قصاب درته کله کله وایي چې راشه جي دا پړومبی چاړه ته په خپله راکاږه، نو تاسو خو غریب یې لږ لږ چل به م زده کړی، دا غټ غټ دلیوال سنډاګان چې دي د بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله، که دغه وخت کې د بسم الله الرحمن الرحیم ومې بیړه دې غرقه شو. دا د څه وخت چې ته د بسم الله الرحمن الرحیم غرق بشي تباه بشي، دغه وخت کې بسم الله الله اکبر به وایي. دوی ورشه قصاب هم د خدای خري اذان لپې نه پوهېږي، دا بل ځان بسم الله الرحمن الرحیم او چاړه پې راکاږي. تاسو پوه شئ نه، بسم الله الله. عرض داو چې ابراهیم علیه السلام چړې ته ویلی شو چې مری غوسه نه کړي، دی لګیا دی بسم الله الله اکبر الله اکبر. د سترګو رب کې د جنت هغه ګډوری چې کوم قربانی حابیل او قابیل د آدم علیه السلام دوه سامان او هغه ګډ د غره نه اور وړی و په جنت کې پاللی کېده، هغه ګډوری راوستی شو، د خپو کې واچولی شو او ابراهیم اسماعیل علیه السلام یې لرې کړ. بیا چې الله اکبر کړو مری غوسه شو خرواف. د ابراهیم علیه السلام 14 سنې یقین راغی چې ما اسماعیل حلال، مری سترګو نه پټای چې لرې کړه چې ګوري ګډوری حلال پروت دی او اسماعیل مخامخ ولاړ دی. غوسه شو چې دا څه وشو، ما خو زوی حلالول. الله فرمایي ونادیناه
ان یا ابراہیم ونادیناه اللہ فرمائی دغه وخت کې مونږ ابراہیم علیہ السلام ته आवाज وکړو څه आवाज وکړو ان د دې خبره یا ابراہیم چې ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه که غوسه کېږه ما خوب دې لیدلی و امتحان در باندې امتحان کې کامیاب شوې وفدیناه بذبح عظیم دا ګډوره د ابراهیم علیه السلام دا غزوې د قربانۍ په بدل کې نو ګډوره دې په اخلاص او په ایماندارۍ واغسته نو ثواب به دومره الله درکوي لکه د ابراهیم علیه السلام د زوی ثواب چې اخلاص ته دومره او د ګډوړي متعلق نو ثواب به دومره لکه چې زوی دې حلال کړي او که خانه پوری دی کوله وخله دې ټیلا ور کوله یاره څوک ګډ زکا لالو چې دا زمونږ ماشومان بچاته انتظار کوي غوښه ته د دې سړي قرباني بالکل نه کوي ځکه چې تا ګډوړي حلال کړي ماشومان ته د غوښو په نیت ته د ابراهیم علیه السلام د سنت په نیت ته نه دی حلال کړي لہذا قرباني ونه شوه عزیزان قربانی وشوه غوا او میخه کې عام طور وه کسه یو ځای کېږي که دې وو کې د یو سړي پیسې حرامې وې د یو سړي نو د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوې غوا کې وه کسه شریک وي او د یو سړي پیسې درکې حرامې وې یا د سود وې یا د غلا وې یا د جوارۍ وې یا د ډاکې وې د یو پیسې پکې مردارې وې دا شپږو نورم بیړه تباه عزیزان قربانای لدی ګډ اغسته سبا اختر دی نن ورک شو چې ورک شو بل دی واغست چې بل دی واغست د اختر په سحر اورکم را پیدا شو اوس به سړی تا ګور چې دا سړی دا قربانای کوون کې مالدار دی که غریب دی که غریب نو دواړه بالالای او کمالداری نو یو بالالای ابل بخرس تاسو به وایئ چې دا سپیشل مهرباني مالدار دپاره مالدار به یو حلالوي او غریب به دواړه حلالوي جی ها په مالدار یوه قرباني واجب ده ورک پیدا شو یا بل واغستو هغه به حلال کي بل به خرڅ غریب باندې واجب نه وه د چې واغستو نو په د نظر شو چې بل یې واغستو بل هم پې نظر شو نو نظر چې دی هغه سړی خرڅولی نه شي لہذا غریب به دواړه حلالوي دواړه پې نظر شوي دي په ده خو واجب نه وه چې ده په زوره ځان نه ده خلق الله خان زوی جوړ کړی او یو ورک شو بل یې واغستو نو دی به دواړه حلالوي او په مالدار یو قرباني واجب وه چا زړه پیدا شو هغه حلاله کي بل به خرڅ کي کني دا به حلال کي هغه خرڅ خیال هم راغلی عرض مې دا و چې دې کې ډېر احتیاط کوو پاتې شوه دا چې د قربانۍ په ورځ قربانۍ سرمن به چاله ورکوي سرمنې به یې چاله په دغه ورځ ډېرې صاحب خولې ورته وازي څوک کوئی پلانی فنډ کې ورکوي څوک کوئی پلانی فنډ کې ورکوي څوک کوئی پلانی فنډ کې ورکوي عزیزانو فنډونه منډونه په هغه توپه وله چې هغه عالم فنا توپه ورته وایي قرباني دې وکړه سرمن به یې ګوري حق د مسکین او د غریب دی د قربانۍ سرمن که د قربانۍ سرمن دې قصاب له په اجرت کې ورکړه حرام او ناروا دې وکړه ټوله قرباني دې ناقصه عام خلک چې ګډ په قصاب حلال کی نو قربانۍ پوستکې ولا ورکړي چې زه پیسې مه ورکړه دا پوستکې یاست نه نه پوستکې به قصاب له نه ورکړي هغه به پیسې ورکړي پوستکې حق د مسکین دی مسکینان که د جماعت امام بال بچهدارو غریبو مسکینو نادارو ځکه چې په پاکستان کې که خیال وکئ نو د جماعت د ملیانو یا د روجې سرسایې ته کتل وي او یا د اختر قربانو ته کتل که نور څه پکې د امام حق دی که امام مالدارو پیسې ورسره ډېرې وې تنخوادارو گزاره یې جوړه وه بیا دا پوستکی د امام حق نه دی بیا به په کلي او مالت کې ورته یتیم یسیر کونډه رنډه اوږې تږې نهر دا به ګوري په دې خبره پوهېږئ امام خوار او اوږې و ټیک ده امام اوږې نو سربو بیا به امام که په وینو درته وجاړي چې ورې نه کې بیا به غریب نه وایي دغه خبره د سرسایې او دغه خبره د پوست امام هسې ستا خوښو قربانۍ سرمن به نه ورکې هسې یو 100 روپۍ ورکوي استاز دا ستا چای شوې
کته وی چې دا استاد برانه خپشي نو استاد لاسي او 100 روپیا ورکړه خو سرمن به بالکل نه ورکړي ځکه ګناګاری کې دا سلنډه باندې خبره واخر دعوانا نه نار پلاس کې نیولې دي او حضرت علی ته وایي چې دا خپل امانت وا حضرت علی ورته سړي راستانه نار دي حضرت علی ورته دا زمانه دي وای چې ولی وای په زمانه دي نه یس هغه ورته په خدای قسم دا ستادي دا نه نار حضرت علی ورته په خدای مې قسم کړه نه نار زمانه دي وی وجه هوا د خدای بنده وی زما خدای ویلی دي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چاچی یونی کیو کړه زبر یو په بدل کې لس ورکوم نو ما یو انار خدای لا ورکړې زما لس کیږي او تار وړي نه دي کلس وی خو زما دي کنه هین زمانه دي زما خدای دروغ جن نه دي الستونی کې یو انار پټ کړو راوی وستو وی علی په قران باندې بتانا لوی عمل کولو والا بل څوک پیدا شي عرض میں داؤ چې بډای عبد الله ابن مبارک ته وایي چې هو یطعمنی ويسقین په دې ځنګل کې والله مالا او بمرا کوي او مالا روټایم دې پورې یو خبره وره هارون رشید په ښکار تلو چې ښکار یو کو خړوي څه وخت یو کارګر راغی او د هارون رشید د مخې له روټه او تختوله چې روټه او تختوله هارون رشید پاس سور شو بعد وزیران ورته صاحب وله وې دا کارګر وجنه د بادشاہ د مخې نه کارګر څنګه روټه او تختوله پرې دمه نه هارون رشید مخ کې وزیران ورپسې کارګر مخ کې دوی ورپسې ها کارګر د غره نه غاړه واوړې دوی ورپسې ور سګوري چې د غره نه غاړه او سړې د داسې لاسونه شاته پیدا سي په پټکی او په صادر تړلې پروت دی دې کارغه غروټه یوړو دې سړی له پخلا کې ورک او هارون رشید دلری نه دا نقشه ګوري چې پخلا کې ورک چې دوی ورنږدې شو کارغه وال وته سړی نه تپوس کوي چاله کا سوکي وې صاحب سوداګرو ما دلته په دلاره تیرې دم غلو شو کولم په دې خپل صادر او پټکی را تخته ولا سونه وتړل مال رانه ټول واغسته وغیلا څومره موده وشوې 3 میاشتې وې دروټه د وبوت چل کې وې په خدای قسم چې کله نه وې تړلې مورانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم وبم راوړي په خله کې راکې او روټه راوړي په خله کې را یو بزرګ روټه به ولا تیار راتلا یو سلور ورځې په امتحان د پاره روټه بند شو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړ اوګم هغه یو سلور روټه ورک او چې روټه ورکړه دا يهودي سپه ورپسې غپلې د یو روټه ورواچول بیا غپل بل ورواچول بیا غپل بل ورواچول بیا غپل بل ورواچول چې سلورمه مستیو خړه بیا غپل ا بزرګ ورته خدای دې به خو با څه مالک دې سلور روټه راکړي او سلور واړه مې درواچولې نو اوس ولې غاپې خو ځکه نه اسپی ورته خدای ستا به خو با چې مالک دل روټه را لګل دا غي عبادت تی کولو او چې یو سلور ورځې امتحان د پاره در باندې روټه بند شو نه را لې د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوال کو دا يهودي خو د خدای دشمن دی زه د يهودي سپم چې لاس ورځې نه هرم د در نه د بل چا در ته نظم او تا سلور ورځې روټه د امتحان د پاره بندې دونه بعد را لې د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوال دا و د دې مال ګمنډي اورې ورلوي ارتي اگر هغه مدرسې ته زکات راوړ چې زکات راوړنو دا طالبان او استادان ټول را جمع کړ طالبانو له 2 روپے ورکړي استادانو له 15 ورکړي زمان نمبر چراغ زم د مدرسې مدرسوم 15 مال مونیو مال زنال ولواله مالنال لسکړي هغه دا خیالو کو چې دا جوړ لګي دي ماینال شلکړي ماینالم دیر شکړي ماینالم 50 شکړي مالنالم سلکړي ول والله چې اوس به لیکي اذان و ما یا تاوا سلمي واغسته چې وامه غسته هغه سیټ خلارو دا مدرسې ټول طالبانو مليان ما پسې شو چې دا تاسو چلو کړو ما و دا مې څه چلو کو ما کې نه چې استاد ته تقریر چې کې نهسته مالدان درته خودل چې دولت یو سپیشه ده چې څومره لته ورکې نو در پسې بغاتی څومره چې لته ورکې در پسې بغاتی
پنځول مې لته ورکړه لس شوې، لسو له مې ورکړه شل شوې، شلو له مې ورکړه دېرش شوې، دېرشو له مې ورکړه پنځوس شوې، پنځوسو له مې ورکړه سل شوې. که دې سلو له مې لته ورکړې وای 200 کېدې. دا مې درته دا ښوده چې ډېر زر داسې لاس کوه، ما لږ لاس داسې راښکلی. بیا په 1 روپۍ 2 داسې زر د جنت ټکټ هم سړي له مه ورکړه. یو سړی مړ دی، اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو، دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت ته ورکړي. هلکه چې ته واړه جنت ته په 15 روپۍ دله ورکړې، دا نور خلک به چېرته ځي؟ او دا ته واړه جنت ته چې دی ټیکهدار، دا ستا په تصرف کې دي چې تا ته واړه دله ورکړه. غوږ کېدی د دعا چل زده کړئ. دعا کرو ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں، محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں، جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں. جنت سے یا دوزخ سے خبر بکے د خدای د رضا. جنت او دوزخ خبرې نشته. دعا بدا کې چې پروردگار ستا رضا مې نصیب کا، اے خدای ته راضي شه. نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اټومیټیکلی ستا شو. په دې خبره پوهېږئ چې په ژوند د خدای سره یارانه جوړه کړې نه وه، چې په ژوند د محمد رسول الله سره یارانه جوړه کړې نه وه. والله که د مرګ نه رستو دی نه خدای سره یارانه جوړه شي او نه محمد رسول الله. په قبر کې به پروتې ملایکې به درته راشي، د رسول الله تصویر به ورسره راکې به دې نه ورته به وایي چې او سړیه دې خوا وګوره، ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دې په دنیا کې څه عقیده وه. ته چې ورته داسې هغه تصویر ته وګورې نو ملائکو تب ہا ہا لا ادری، آئے ہائے زخو اللہ کدا تصویر والا پی جنما. ملائکے بدر توئی چود خبیس بچیا منتدا پتا وچ تبم دا سے وے نڑم بنے گزار د ملائکو با پا قبر کی چتالے در کی دمرا بسخت وی چستا وائی چغب مشرق و مغرب کی واورے دیش یو گزار بداس. اس کا دا گزار بد سنگ گئی او دا گزار بد سوک ور گئی که زما پخلای نمانی نو دا خوب منی چی دا غتنگ زیل دی ورطلل یقینی دی نو چی ورطل دی یقینی دی دا مخ کی قصب بیا پخلای ممنا پسترگو بیو گور. یو بزرگ پلارا تیری دی یو بزرگ پا قبر باندے دی بزرگ ورطا آوازو کا قبر تا چی سال دی بزرگا اگر ورطا لاندین آوازو کو چی پاس نت دا حال پختنی کے چی لاندی راشی پتا بدرتاو لگی اس در تزدسویم چی لاندی سال دے نو تمرا خود یقین دے چی لاندی تمرا روانے نو چی لاندی راشی دار سب پوگونا خود سکے پسترگو بے او گورے رنبنے گزار. جناب محمد رسول اللہ فرمائی لی دی چی دغت و ملیکی چی پا قبر کی سڑی ترازی نو یا خو پا دمرا خیستا شکل کی راشی چا مڑے ورطا اگوری نو پا روح کی یو خاص تازگی پیداش او یا ورطا پا دمرا غضب او دا قہر پا شکل کی راشی چی دا مڑے ورطا اگوری نو زڑے دا خلین بوٹوزی چی یا خدایا پا دغا تنہائے او پا دی تورت یار او پا دی یوازی زے کہ خدایا دا سا قہر راگ اللہ دے امان راگ اللہ دے امان نظم عزیزانو دا عرصبا پا دی سترگو سراؤ گو رئی او مخی تبم راشی عرض میں داو بادشاہ دے قرآن لولی لازمہ نتیجہ دا قرآن لولی پا ترجمان پوئی مانام ورزی دیزے تا چراغ ہے یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن ار ورز دا اللہ پہ یو نوی شان کی سوچ کئی سبا شو اس انکشاف و نشر چی ار ورز دا اللہ نوی شان دات شے
سبا دربار ته راغی. دربار لګېدلی دی، خپل وزیر اعظم ته وایي خبره واوره، بیګا مې قرآن لوستو، په یو آیات کې ختم اول به دا آیات مطلب حل کو، بیا به د سلطنت کار کو. وایي صاحب وی کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په یو نوي شان کې، نو هر ورځ د الله نوی شان راته وښایه چې دا دی څه شی. تاسو پوه شوئ دي؟ عرض میں داو چې بادشاہانم لاړ، هغه جرتمن خلقم لاړ، چا بچ سر پتلی کې دا الله د پاره ګرځولو هغه لاړ. بادشاہ وزیر ته وایي کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په یو نوي شان کې پوهې مې کا. هغه وی جی ورځ مهلت راکړه چې زه سوچ وکم. کور ته راغی. کور ته راغی نو غمگین پروت ته چې اوس تپوس چا نه وکړي، که ملا نه تپوس کوم نو دا خو زما بې عزتي ده. ځکه چې وزیر اعظم د ملا نه څنګه د مسلې تپوس. تاسو د خپل وطن کې وګورئ چې د کلي کوم مالدار سړی که نه او ملا مسلې تپوس کوي، یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستاسو څه خیال دی؟ داسې ورته څه خیال دی؟ نو سړی غواړي ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې پورې هر څه ورته بیان. تاسو پوه شئ؟ بادشاہ دے وزیر اعظم اس دا تصور کی چې مولا نه تپوس کوم زما بی عزتی ده. اوس څوک غلام و د اگر هغه ته تپوس کی چې صاحب ولی پریشان ورته بادشاہ رانه یو مسلې تپوس کړي زه خو والله کته پوهیږم. وې څه مسله ده؟ وینې ته په څه پوهیږم؟ وې صاحب زه ځکه پوهیږم چې دا دین میراث ته د غریبي سینې، دین دی دا میراث ته د غریبي سینې. همیشه قرآن او حدیث اوږې نهارې تږې سینې د یو زمانې نه بلې زمانې ته نقل کړی دی. مالدارو سینو قرآن د یو زمانې نه بلې زمانې ته نه دی نقل کړی. غریبې او اوږې سینې دا کار کوي. زه غریب یم، ستا غلام یم، زه پوهېږم. وی کل یوم هو فی شان، الله وی هر ورځ د خدای په یو نوي شان کې. بادشاہ وی چې هر ورځ دا نوی شان معلوم کړي چې دا دی څه شی. غلام ورته وی ما بوزه بادشاہ له چې ستا په ځای زه جواب ورکړم. وی ډېره ښه. سبا غلام را روان کو، بادشاہ ورته وزیر اعظم ته چې تپوس ته وکړو مسلې پته دی ولګول، وایو چې زما دا غلام به جواب درکړي. هغه ته داسې کوس پاس ګوري چې وزیر اعظم نه پوهېږي. نو غلام ورته وایي غلام کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په نوي شان کې دا څه شی. اگر راپاسه دی غوږ کېده تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اے بادشاہ هر ورځ د الله نوی شان دا دی. شپوی ورځ پکې رانه باسي رڼا جوړه کړي، ورځ وي شپه پکې رانه باسي تیاره جوړه کړي. رزق ورکوي هغه چاته چې رضا وشي بې حسابه. د شپې ګدا وي سهار بادشاه شي. وترزق من تشاء بغیر حساب. بادشاه ورته ٹھیک. بیا ورته وایي چې اے بادشاه بل نوی کارم درته وښیم که بس دی؟ وی چې بلم وای ورته تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اے بادشاہ چرګ ژوندې شه د هغې ته مړه پیدا شي، هغې مړ شه د بچی ته ژوندې راوباسي. چرګ ژوندې د هغې ته مړه پیدا شي، هغې مړ شه د بچی ته. بادشاہ ویل ٹھیک. وزیر ته وی او باسه دا د وزارت خلعت ته او واغونده و دې غلام ته. ته مې وزارت نه مات کړې او دا وزیر اعظم خلعت کوس کو غلام ته واغست. چې غلام خلعت د وزارت واغست شاهي سلامي ورته وشو. چې سلامي ورته وشو نو دا غلام را پاسې ده سلامي پیژنې شاهي ګارد اف آنر ورته پیش. دا خو پوهېږئ که نه په ټلویزیون کې ګورئ داسې هر چا کره ټي وي شته. تاسو خوارانو کرم شته غریبان دي وږي نهر دا سپېره دوی کرم ټي وي ده.
دلته زمونږ د علاقه کې دغه دی نن بیان دی کرم ټلویزیون دی کم چار په شکال کې لاندې په تنور روټای پورې کوي ایم را منډه کې ویاله ته چل را باندې شو زم سم شوی دی ته کوګ هی کرم کی نه خو ګاډه فانر خو بګوري په ټلویزیون کنه ډېر خطر سلامي ورته شو غلام را پاسه بادشاہ ته وی وکړه دا دی وخت کې دا الله یو نوې کار درته بلو خیر وی وایا وتوي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے بادشاہی اغستن کے ورکون کے ہم دا خدای ذات تے عزت ورکون کے وغستن کے ہم دا خدای ذات تے او مغورز دا لانورم پریوتے ندے دے وزیر وزی غلامم اسی ز وزیر کرمو دا زما غلام دا نظام دا چا پلاس کے دے صرف او صرف دا خدای پلاس عزیزانو اس دل تیو ٹکے دا کاروا بادشاہی ورکول اب امتحان وی دولت چالا ورکول دا خدای هم امتحان وی عزت ورکول اب امتحان خصحت ورکول اب امتحان وی در اولاد ورکول اب امتحان دا زما خبر نه قرآن ویلی دا ټول امتحان تو یہ پا دنیا کے دارالامتحان کی دار شے امتحان دولت ادھر کرے دے گوری چت دولت پچشی خرچ کرے پچے خرچ کرے آیستا دولت خوار غریب مسکین یتیم یسیر پدے بخرچ کی او کستا دولت بپڈمو شرابونو کنجرانو پدے بخرچ کی دام امتحان زامن امستا امتحان دے چاہے زامن با تا دین توقف کرے او کزامن با دنیا توقف دام امتحان اقتدار امتحان دے بادشاہی دام امتحان قیامت کے با منگ خلق او تاسو پا مختلف قسم گناہونو کے رانی ولی شوی بادشاہان با پدی گناہ رانی ولی چی غق کے دی غق کے دا ټول دزمکے بادشاہان ولار دی ما تاسو دزمکے بادشاہان کری دے دا پارا وی چی دا غریب آہ در نمال رانشی گو رہے دا غریب آہ او تاسو نه دا غریب آہونا ما تا اسمان تا رو رسیده نو زما دے پخپل ذات قسمی کبم پریده تاسو پوئے گئی پا خبرہ تاسو میں دزمکے بادشاہان کری دے دا پارا وی چی دا غریب آہ در نما تا رو نرسی تاسو مواو رہی بادشاہی پا دیر قسم دا ار سڑے دا کورم بادشاہ دے ار ملک د کلی بادشاہ دے ار خان دا علاقے بادشاہ د کلی خان دے او دے د شپے روٹائی خوری او دا فکر ور سره نہیں چاہے ہے زما دی کلی کیا سے نہ چے چا روٹائی سپور لے زما دی په خدای قسمی چې دا فکر د پړه کې نو چې د جنت بوی ونګو دا خو به منځونه کوي چې پتاو د تبخی کینی او دا ځان پټول سورې سورې تو منځونه نشته کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ دبل جڑا چی تخپل جڑا جوڑا نکی دبل دبچی جڑا چی تخپل جڑا جوڑا نکی واللہ العظیم کا جنت ہو پدے خوب موت سڑے ډیر خسڑے او یارانو ډیر منځ گزارو کا ډیر منځ گزارو د په مخ کې بچی د لوګي څوک مړ کېده یو نه ورکوله نه دا کار کوي نه کولو ان پارام کې نه بیا نه کیږي کار بادشاہان با چې تاسو ولی مانا اسمان تراغه حضرت عمر به د شپې گشتونه ولی کول چا څنګه چې د غریب چرته اسمان تلار نشي
ابو بکر به د شپې ولې گشتونه کول او بډای خزله به منګي په خپل راډه کول جاروی پلاس کې وو یو بډای له په جونګړه کې زې جارو کول او وو امیر المؤمنین خدا یاره و پزړه کې چې د غریب چرته اسمان تلار نشي په قیامت کې بد دي جواب بیا څوک ورکړي تاسو ټول واورئ زم ځان توایم حضرت حنظله واده شوه دی او د واده ډومبه شپه ده خوب ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې په وینو رنگ ولاړ ډومبه شپه ده د واده او کټ نه ټوپ کو الله اکبر کو کټ نه ټوپ کو ناوې رونی ورستونه چراوی نه ویل حنظله خوب کې ویری دي وینا طبیعت خراب شو وینا څه چلو شو ویو بی بی خوب میں ولید واز چې پچا مې ما آپ وینو رنگ دو هوت په میدان کې ولاړ نا وی ورته وی چې حنظله دوا دړم به شپه دی دا شپه په زندګۍ کې ډېره د خوند شپوي سملا رام کا حنظله ورته وی او بی بی یو طرف تستا مینا دا بل طرف ته د محمد رسول الله مینا دا ستا غوندې زرګنا ناویان دې د محمد رسول الله په یو ساس کې ویني باندې قربان شي سملا بی بی او زلاړم تورې راواغس ناوی ورته وی چې حنظله ما خود پرانا کې لیدلم نه پرانا کې ملي دلم نه کتال تا شهید شوه زبد د قیامت په ورځ څو په جنم چې دا زما خاول نه دې ټکی تم خیال دې چې پرانا کې مې نه لیدل خزو بسړی چرته لیدل اوس خو پلارانو لوړه خوشی کړی دي چې ځان له پخپله خوښ کوي کنه دا داسې پلاران ورته وی لونو ته چې ځان له خوښ کوي که په هسپتال کې دې خوښ کو که په مال روډ دې خوښ کو که په صدر روډ باندې دې خوښ کو که په زیارت کې دې خوښ کو که په اجیرو کې دې خوښ کا ګرځا ګډې ځان لا ګډ په خپل خوښه اے شرمېدل بے غیرت اے شرمېدل نن چې ودیږي هغه ځان لا په خپل خوښ کړي حنظله خزا ورته وایي چې سړیا ما خو پرانا کې لیدلم نه کتال تا شهید شوی زبد قیامت په ورځ تا څنګه په جنم چې دا زما خاوند حنظله د خپل لستوړه اوښلول او بیبي ته وی چې بیبي زما دې لستوړه ته وګورم کزال تا شهید شوم د قیامت په ورځ با د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوړه شلې دلې بیا بستا خاوند وي په یو منډلاړو چې ګوري حضور علیه السلام غاښ مبارک شهید شوی دی وینو نه رنگ بنگ دی حنظله شروع وکړه چې شروع وکړه حنظله هم شهید شو حنظله هم شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې حنظله واده شوی ونن صحابه ورته یا رسول الله حنظله پروت دی جبريل علیہ السلام راغی و یا رسول الله الله وی چې حنظله له غسل ملائکه ور کوي د کورا به غسل راغلو او دلته شهید شه نو دله به غسل ملائکه ور کوي جبريل ورته وباچو ملائکه غسل ورکو الله اکبر حضرات محدثین اوس د حنظله نوم چې اخلي ناغه سره وی حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې ملائکو ولا غسل ورکړي غسیل الملائکه عزیزانو عرض میں داو چې الله دې نراولي هغه وخت کستا په ملک حمله وشوه د حنظله ایمان پیدا کا په یو هوا بروانه او داسې به خوشاله چې د خدای لاک لاک شکرونه به وباس عزیزانو یو د اورېدو خبره
او یو د لیدو خبره. زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و، نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې؟ هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره ښه. څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم، غریبه در په در خاورې په سر کړی یم. په لاره روانو ما یو اوښ لیونی شوی، چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک هم تېنه منډې والې او خلق هم تې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی، نو د اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولې، هغې کې پړی اچولی دی. چې راوینیسم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب و، نو ما هم ترې منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و، هغې کې یو سرنګ غوندې و، په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا را پسې ده. کینهګر ډېري، خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینه ناک شی، چې زه تې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو را پسې راتلی شو نه، نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د دې سرنګ دې خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې ننوځي نظر یې نه لګي، چې لږ ساعت تېر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي. چې لږ ساعت تېر شي نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی، یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته، او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین. لړمانو کې ډېر اقسام دي، خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جومات وګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي. دا دې جومات کې مخامخ دا ویښته وکړي. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نو ماره کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدی یا نه، دې بلا نه به دې څوک بچ کړي. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده، نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو، رپ یې نه والو، بس غلې پرته وه په دې سر یې سر سر غوندې اواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر. لږ ساعت به چې تېر شي نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکړو، چې ټک به یې ورکړو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده. بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده، بیا به څه ساعت پشکوش شو، بیا به ورغی او د دې سر له بیا ټک ورکړو، د دې مړي دې سر له، نو بیا به داسې چو غوندې اواز پکې وشو.
اډکی مې خیال وکړ چې لاړې تباش وې، خدا سوچ راغی چې دا اجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه، دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نو یې کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اجدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو، لړم مې مړ کو، خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه، ایره شوه. حساس خو هر مخلوقی کنه، حس کا خیال وکړئ په هر مخلوق کې شته. تاسو وګورئ یو حیوان وساته، یو جانور غوا میخې وګورئ، سهار دا کلو خلق بارو سړي اشاره تا چې مازیګر ګورئ هر غوا میخه چیلای ګډه خپل خپل کور ته روان، خپل دروازه نه خطا کی، که دروازه بندي نو دروازه خله کې ولاړی، که چیلای وي که ګډای او دروازه نه خطا. سپه وګورئ دام یو حیوان دی، ار څومره چې وګرځي ته ګوره بیا خپل دروازه کې به پروتي، خپل دروازه نه خطا. نو حساس خټول مخلوق، حتی چې دا دیوالونه دي دام پويږي، دا کانی او لټي او بوټي چې دي دام پوي، بلکې یوازې پوي دی څه کې دوی هم د خدای ثنا وي. وان من شيء الا يسبح بحمد ربه. الله فرمایي چې په دې کائنات کې یو شی داسې نشته چې د خدای ثنا نه وي، یو شی. هر شی چې د خدای د ثنا نه غافل شي بس پټکی هلاک شي. داغي غفلت چې ده هغه هلاکتي ختم شي. یو انسان دی چې کال 12 میاشتې غافل ګرځي او خدای ورته لاسوي نه، دا د انسان سره خصوصي مهرباني ده د پروردگار عالم. بیا غفلت څه کوي؟ دغه انسان دی چې د خدای تکنزلم کوي، دغه انسان دی چې د خدای دین تکنزلم کوي، د دې خدای دین ته بد وای، د دې خدای پیغمبرانو تکنزلې کوي، او ګډیل خدای پاک ور کړی دی، بلکې دولت یې ور کړی، پیسې ولا ورکی. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. الله وی ما چې څوک هیر کی نو زدار قسم نعمت دروازې په ور پرانی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، چې دا ما ولا څور کړی دي چې دې پکې خور نه نوځي، بیا څه چلو کوم؟ اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ناګهانه راونی سم، بیا حیرانی خدای دا سوو څو چغي وای ترپکی وای بیا یې. نو یو انسان دې چار څومره غافلی سره دست نرانی ولې کی، د دینه سیوا تمام کائنات چې د خدای ثنا. عزیزان دا لیدل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان کانو بم ورته आवाज کوله صلوات و سلام علیک یا رسول الله، بوټو بم ورته आवाज کوله صلوات و سلام علیک یا رسول الله. سارا تبلاړو ضرورت به پېښ شو، قضا حاجت ضرورت به پېښ شو، پناهي بنوا، بوټو ته به اشاره وکړه په ګوتا، بوټي براله او ته غیر چاپیر بشو، پناهي به جوړه کړه. بوټو قصیدے برده والا وی کنه وی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن، جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن تمشي الیه علی ساق بلا قدم. جاءت لدعوته الاشجار، اے حبیبا تاغه شخصیت چې ستا په دعوت به بوټو را منډه واله، علی ساق بلا قدم، بغیر د خپو بغیر د قدمونو نه به بوټو را منډه. عزیزانو حیوانات بپلاره تیرے دو، سردار کونین بے ولید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. مچانو کې دا احساس
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک بچره مچ نه کېناست. په کومه لار به سردار کونین تیر شه، په هغه لارې نه به 3 ورځې خوشبویي راتله. خیال برا عرض میں داو چې حس په هر شي کې شته. په دې کائنات کې یو شی الله فضل نه دی پیدا کړی، یو شی. هر شی په خپل خپل کار دی، هر شی په خپل خپل ډیوټای دی. هر سړی الله خپل خپل ډیوټای او ځبېله خبره ده چې انسان خپل ډیوټي نه پوره کوي او نه کوي، لیکن پیدا ده انسان ډیوټي څه ده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیدا دی لای چې تبه د خدای عبادت کې، هر کار به د خدای رضا لټول وي، تبه د خدای رضا پسې ګرځي ارزه کې. نو عرض مې داو چې دا اجدها پوه شو چې دې سړی خو ما سره ډېره لوی نیکي وکړه، د لوی بلا نه اخلاص کړ. نو اجدها داسې وخوځېده. نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته. وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري د خولې. چې د سوري خولې ته روانه شو نو دغه اوخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت. نو دا اوخ را ګنجله کشو داس او اجدها لاړه. ډېر سات تیر شو، دا اوخ خوځي نه مال چې جوړ مړ شو. وی دا سرنګ نه چې زم را ووتم نو دا اوخ پروت ته عمر دی. په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه، په ما دې سم مرګ تیر. وی چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نوته، چې نه نوته خو چې خپه مې تیر وویسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو. وی هسپتال ته یوړم، ډاکټرانو ویلي چې هله زر چې د بیخ کې دا خپه پرې کوي کې ټول بدن یې اوس څښا کېږي. نو وی دا خپه یې رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3-4 کاله مخکې ماته ویل. عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلی شي، بارها. په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو هلک مړو، دلې خښ کړو. 18 ورځې پس اقربا یې راغله، وی مونږ یو باسو وړو یې. ما نه تپوس وکړم مال به یې وړی بس خښ دی. وی چې نه. قبر ته ورغله، پرانیستو، زم ورپسې لاړم. چې لاړم دومره سپین هلکو چې لټه څه شی و د هغې په مخ کې، چې را پرانیستو داسې تورو لکه تبخی څه شی دی، او دا خوله یې دې وښکو ته راغلې وه، دومره هرته وه، او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې وې، او داسې حال و چې 3 ورځې ما روټۍ نه شوه خوړی. عزیزانو دا زما د لیدو خبرې. واخر دعوانا